أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. سورة قاف مکی صورت تے تلاوت اعتبار سرا پنزوسم صورت، نزول اعتبار سرا سلور دیرشم صورت. سورة المرسلات نرست نازل شوه. ربط ددی صورت مخ کی صورت سرا، مخ کی صورت کے بیان د جہادو، دی صورت کے بیان د یوسو قوانینو دے. همدارنګ دی صورت کې تخویب د منکرینو د توحید او منکرینو د هغه قوانینو چې کوم مخ کې صورت کې ذکر شو. دیم دار مخ کې صورت کې هم د قران کریم ذکر او دی صورت کې هم د قران کریم ذکر دی. دریم دا د مخ کی صورت کې بیان د قیامت او اجمالاً، دی صورت کې بیان د قیامت د تفصیلاً. دعوت صورت خروج الموتى من الارض والرد علی الشرک فی التصرف. خلاصه د صورت په حشر او نشر دوا عقلی دلیلونه پیش کړي. اول عقلی دلیل شپږم آیت کې، دویم ته دیرش کې ابتدا کې د کفارو د پارا زواجر، آخر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی، منځ کې دعوت د توحید علی سبیل الترقی ذکر کړي. بسم الله الذی احاط علمه بجمیع خلقه. خاص په مدد د نوم د الله غا چې د علم محیط د پټولو مخلوقاتو. الرحمن الذي عم خلقه برحمته ارسل اليهم بشرائعه. الرحیم خاص مهربان دی. الذي خص بالفوز في دار القرار اهل الرشاد. قاف قسم دی په نوم د الله چې قادر دی علی الارسال والقرآن المجید، او قسم دی په قرآن چې کم مجید د عزت والا دی. جواب قسم حذف دی. انک لمرسل یا ان رسالتک لحق یا لتبعثن، دا جواب قسم دی. قسم دی په قادر باندې او په قرآن باندې چې مجید دی، چې انک چلتبعثن تاسو به دوباره را ژوندي کېږئ. بل عجیبو بلکې دوی تعجب کوي، ان جاءهم منذرون چې راشي دوی ته ویرونکی منهم د دوی نه. فقال الکافرون پس وایي کافران هذا شیء عجیب، دا یو شی دی ناشنا. ایزا متنا یا منگ بمرو وکننا ترابا منگ بخوری شو. ذالک رجم بعید، دا دوبارہ کی دل دی لرے. قد علمنا پتاقی سرا منگ تمالم دی ماسا تنقص الارض منهم، چه کمیز مکا دا دوینا دا دی غوخیز مکا خوری قبر کی کمی گی. اللہ وی ما تا پتا دا چه سمره اخوڑی. و عندنا کتاب حفیظ، اور مون سره کتاب دے محفوظ چلوے محفوظ دے. حفیظ مانا محفوظ من الشیاطین. بل کذبوا بالحق، بلکہ دوی دروغ نسبتونه کوي حق تا. لما جاءهم حين جاءهم چکل راشی دیتا فهم فی امر مریج، دوی په خبره مریج مستربه کی دی. افلم ينظروا آیا دوی نګوري للسماء اسمان تا، فوقهم براد دینا کیف بنینا چې څنګه مونږه باد کړه دی لرا، وزینا خسته کړه دی مونږه دی لرا، وما لا نشته دی لرا من فروج سریواله.
والارض ازمکا مددناها منگا خورا کړی د ازمکا والقینا فیها رواسیا من خوار کړی دی پدې کې غرونا وانبتنا فیها من کل زوج بهیج او منگ راشن کړی دی پدې کې هر جوړه بهیج ترو تازه تبصرتن جعلنا ذالک تبصرا دا مفعول له شي دا کار مونږه کړه د تدت پارا د تبصره د نصیحت و ذکر نصیحت د یادګیرانه دا لكل عبد هر بند منیب راجی کې دن کې لرا ونزلنا من نازل کړي دي من السماء د اسمان نامه مبارکه او د ډېر خیر والا فانبتنا به جنات منگراش نکړي دي په دې کې باغونه وحب الحسید او دانی لوشوي والنخل منگراش نکړي دي کجوري باسقات نوګدي لها طلعون داغه پړچونه دي نزيد یو بل سرن ختی وږي یو بل سرن ختی رزق للعباد دا رزق دې بندګان لرا وحیینا بی بلدتم میتا منگرا جند کړي دا په دې باندې زم کمړه کذالک الخروج امدارنګي راوتل دي د قبرونو نا کذبت قبلهم دروغ نسبتونه کړي وړاندې د دینا قوم د نوح علی السلام او اصحاب الرس یو د کوی والا وسمود او سمودیانو اصحاب الرس د کوی والا دا په کوی باندې کې وسیدل کوی خواته د بوتانو عبادت په کاو پیغمبر حنظله ابن صفوان او بعضی وای دا قوم شعیب کوی پیو خو د ټول ختم شو سورۃ الفرقان کې ذکر شوی دی وعاد عادیان او فرعون او اخوان لوط او د لوط علیہ السلام رنا او اصحاب الایکا د باغ والا قوم شعیب او قوم تبع کلن د ټول کذب الرسل تکذیب کړو د پیغمبرانو فحق وعید ثابت شوه دوی باندې وعید زما افعینا بالخلق الاول آیا مونږ ستړي شو په اول پیدائش بلهم بلکې دوی په لبسن په شک کې دي من خلق جدید پیدائش نوینا ولقد خلقنا الانسان بتقی سره مونږ پیدا کړی د انسان ونعلم مونږ پویګو ما پغز توسوس بی نفسو چې وسوسه کوي د تا پاغه باندې نه پزدا ونحن اقرب الی منګه نږدې دلرا من حبل الورید دا رګ د شاد رګنا وریدان دوه رګونه دي د سټ کې لګېدلې سر سره دا وتین ته رسیدلی وتین زړه سره دی کم کې چې زړه راځوړن دی چې کله دا وتین کټ شي نو به زړه ختمي وتین قرآن کریم کې ذکر ثم اخذنا بالیمین څنګه دی لقطعنا منه الوتین او شریانونه دوه رګونه دي چې وینه پاس کوي او صفا کوي بیا تقسیمي شریان او ورید اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال پاو کې چې خبر را واخلي د غدور اخیستون کې ملائکه کرامن کاتبین خي طرف ته او ګس طرف ته قاعد ناست دي ما يلفظ من قول خبرین کوي پیس و ناصرا الا لديه رقيب عتيد مگر د سره نگران ده حاضر وجاز سکرت الموت بالاقراغ له شدت د مرگ بالحق باغ سرا ذالک ما كنت منه تعید دا غد سدی چې توی دا غینا پتیخت کی ونفخ فی الصور پګبواله شي پشپېلای کی ذالک یوم الوعید دا وخت د وعید د ویره ده وجات کل نفس را بشار نفس ما د دې سره با سائقن کشکون کې ملائکه او شهید او گوا لقد كنت تی انسان فی غفلت من هذا فغفلت کې د دینا فکشفنان کا منغبلری کتانا غتا کا پردیستا وبصرک اليوم پسترګستان رز حدید تیزی بی
وقال قرینه وای به مرګره د گوا ملائکه یادای هاذا دا ما لدی ما سر دیاتی تازرا القیا وی غرزوی دواړه په جهنم کې کل کفارن هر کافر بالنعم عنید معاند منائن من کون کې د للخير خیر لرا معتدن تجاوز کون کې د مریب شک کون کې الذي اغا جعل مع الله چې ګرځید الله سره الهن اخر بل معبود فالقیاو پس وغرزوی د په عذاب الشدید په عذاب سخت کې قال قرینه وی بق مرګره د شیطان ربنا رب زمونگا مات غیتو ماند بیلار کڑے دے ولیکن کان لیکن دے او پی دلال البیت پا گمراہ لری کے قال اللہ بورتوی لا تختصمو جگڑ مکوی لدی زما خواتا وقد قدمت الیکم ماوران دے دے لگلے و تاستا بالوعید ویراد جہنمنا ما یبدل القول نبدلی گوینا لدی زما دوران دی وما نانیم بظلام ظلم کون کے للعبید پابندگانو یوم نقول یاد کیا ورچ منگ بہو جہنم تا حلم تلاتی آیا ڈکشوی و تقول ویبا حل من مزید آیا نور سوکشتکنا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ نزدے بکڑے سی جنت للمتقین پرہیزگارانو لراب غیر بعید لری بنئی جہنم تا بوئی ڈک شي ابوئی نور شتا حل من مزید چغی بوئی تر دې پوری چې الله په پک خپل قدم کی دی د الله شان سره چې څنګه مناسب بعضی به بعضی تر غون شي او وای بقت قط بس دی ربا بس دی ربا بس دی ربا دا حدیث شریف دی بخاری شریف او مسلم شریف کې هاذا ما توعدون دا غسدی چې تاسو سره وعده کړه لكل اواب الراجی کی دن کی الله درا پیز حفاظت کوونکو د حدود د شرع سره من غسو خشی الرحمن چویریږي د رحمان ذات نه بالغیب په غیب وجارات کې کړي به قلبی منی پزړه راجه ادخلوا داخل کیدا بسلامن پسلامتیا ذالک یوم الخلود دا ورځ دا داخل همیشواری دا لهم وی با دوی تماغس یساونا چې دوی خوخي پیا پدې کې ولدینا من سرشت مزید زیات سیزونه مزید نه مراد د خدای دیدار دی وکما لک نادر مونږه لا کړي قبل او مخ کې د استار قومنا من قرن دکلو والا هم اشد منهم چاوي سخت د دوینا بدشا په طاقت کې فنقبوا فی البلاد اوی ګرځیدلی په خارونو کې حل من مهیس چایا س زیادت اختشتا ان فی ذلک یقینا پدې کار کې لذکر نصیحت ده لمن چا کان له قلب چې دا غزړی او القى السماء غوږی خی او شهید او د حاضر باش فائدہ په دواز نسو کخلی شادره کاری پکې زړی ځان سره راوړی غوږی خی او حاضر باش تاسو به ځله خټول خلک ځان سره وړي گدی نه کنه جوابدار زړی متوجی وایست زړه دا معنا چې زړی دانه چې دلته یو زړی بل ځای کې دسے نہیں چھ چشم من در چشم تو چشمانی تو جائے دے گر من تماشا تمہیں کنم تو تماشا جائے دے گر بلکہ زلی دل تین عقب پیدا کئیو دویم والقى السماء غگی خی وهو شهید دے حاضر باشی توجہ برابر ای ولقد خلقنا السماوات پتاقی سرا من پیدا کری دی اسماننا والارض ازمکا وما غسو بینهما چې په مابین د دې دواړو کې دی پی ستت ایامن پشپګو ورځو کې وما مسنا نه د رسیدره مونږ ته مل لغوب ستړی والے فصبر صبر کوالا ما پغو خبرو یقولون چې دوی وای وسبح تسبیح بیان وا بحمد ربک پسنا دربستا قبل طلوع الشمس مخک درا خطلو دنوارنا وقبل الغروب مخک د ډوبېدلو دنوارنا ومن الليل دشپی پسبح و تسبیح بیان و الله لرا و ادبار السجود و رست د منځونو نا واستمع وکیک دا یوم ینادی المنادی
پاغه وخت چې आवाज به وکي اسرافیل علیه السلام من مکان قریب د نږدې زینا بیت المقدس په صخره به ولاړی او आवाज به وکي یوم یسمعون الصیحه پاغه چې आवाज به دی आवाज بالحق ذالک یوم الخروج دا ورځ دا د خروج د وتلو انا نحنو نحیی یقینا مونږه نحیی مړکو ژوند کول کو نمیتو مړکول کو و الینا المسیر مونږ راتلل دی یوم تشقق الارض غورت چې سری بچیز مکان هم د دینا سران چلتای سره ذالک حشر علینا دار جمع کی دل دی په مونږه یسیر اسانا نانو عالم بما یقولون مونږه پوی یو پاغه سچ دوی سوای ومان تعلم نیت په دوی باندې بجبار زو په زور باندې ایمان راوړون کې جبار مسلط فذکر نصیحت ورکا بالقران په قران من هغه چاته خاپ چویریږي وعید زما د وعیدنا سورۃ الزاریات مکی سورۃ ته تلاوت اعتبار سره یو 50 سورۃ نزول اعتبار سره وش پیتم سورت ہے سورت الاحقاف نرس نازل سے ربط د دې سورت مخکی سورت سره مخکی سورت کې بیان د تخلیق د انسانو ولقد خلقنا الانسان دې سورت کې سر د تخلیق د انسان ذکر کوي صد پاره پیدا شه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تخلیق د عبادت د پاره ده بیم ربط مخ کی صورت کې هم د قیامت ذکر او دی صورت کې به هم د قیامت ذکر وشي دعوت صورت انما توعدون لصادق تاسو سره چې سواده کیږي رښتینی دا دعوت صورت موضوع د صورت ثبوت د مجازات یقینی ده والناس مجزیون باعمال من خیرا فخير وان شرا فشر مختصر خلاصه د صورت ابتدا کی جزا او سزا باندې او شاهد حشر نشر یو نمونه او اثبات د دعوی د پاره دواق دي دلیلونه دوړ دلیلونه په منځ کې تخویف دنیوي 15 نمونه او رفع د عذاب د پاره 3 اسباب ذکر کړي وز بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم ز شروع کوم والزاریات قسم دی پاو بادونو چې الو زئی خور زروا پالو زولو سرا فالحاملات قسم دی پاو بادونو چې بلار بون کی دیوره زلرا وقرا دروندواری یا فالحاملات قسم دی پاغي بادونو چې بارون کی دی وقرا درندې ور زلرا فالجاریات قسم دی پاغو بادونو چې روانون کی دی کشتیو لرا یسرا پاسانه سرا فالمقسمات قسم دی پاغ ملائکو چې تقسیمون کی دی امراض رزقونو د بندگانو انما توعدون یقینا غس چې تاسو سره وعده کیږي لصادق غرشتیا راضی و قیامت وَإِنَّ الدِّينَ يَقِينًا جَزَاء د اعمالو لواقع خامخا واقع کیږي با والسماء قسم دی پاسمان ذات الحبک چې خاوند لارو ده حبک د حقیقتن جمع ده لکه طرق چې د طریقتن جمع ده یا د حباک جمع ده لکه حمر چې د حمار جمع ده خسته لارې ته وایي انکم یقینا تاسو لفی قول مختلف پوینا مختلف کې قران بارکی یوفک عنه منوفک یصرف عنه منصرف ګرځول کیږي د ایمان د قران نه من هغه سو کو فک سورې پچ سو ګرځول شوه قتل الخراسون لعنتیان دي شي دروغجن خلق الذين هغه خلق هم فی غمرتن چغی په غفلت او جهل کې ساون غافل دي یسلونا تپوسونه کوي ایان یوم الدین چې کله به ورځ د قیامت یومهم علی النار دا داسې ورځ دا چې دوی با په اور باندې یفتنون سوځول کیږي یعذبون ورته ویل کیږي بازوقوا سکه فتنتکم عذابکم دا عذاب ستاسو ده
هذا الذي دا غده کنتم چې تاسو وای به پدې تستاجلون چې تاسو جلتی کولا چې زر دې عذاب راولا دا عذاب دی ان المتقین یقینا متقیان په جنتونو کې او په چینو کې آخذین ماتاهم نیون کی بیا غسل راتاهم ربهم چې ورکړي دي دوی طرف د دوی انهم یقینا دوی کانو قبل ذالک مخکې د دینا محسنین نیکی کون کی کانو دوی قلیلا من الليل ډېر لږ د شپې نه ما غا یهجاون چې د کېدل وبالاسحار په وخت د پېشمنی کې هم یستغفرون دوی د خدای نه بخنه غواړي وفي اموالهم په مالونو د دوی کې حق دی لسائل سوال کون کی تا والمحروم او نه سوال کون کی تا غریب کو سوال کوي او کني کوي مال د کې صحیح وفي الارض پزمک کې د آیاتن عبرتون دی للموقنین یقین کون کو لرا وفي انفسکم او په نفسونو تاسو کې آیاتن نخی دی دا خبر د مبتدا حذف ده افلا تبصرون آیات سو نه ګورئ وفي السماء رزقكم پاسمان کې رزق تاسو ده فیصله د رزق وما غسطوا دون چې تاسو رواده کیږي چې ثواب او عقاب ده فورب السماء قسم دی پر رب د اسمان او د زمکه انه دا رزق حق ده مثل ما پشان دای انکم تنطقون لکتا چې څنګه خبرې کوي هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین پتاقی سره راغله تا قصه د ملمانو د ابراهیم علی السلام چې معزز ملمانو اذ دخلوا علی چې کله داخل شو بده فقالو دی ورته ویل سلام نسلم سلاما مفعول مطلق دی قال ابراهیم علی السلام ورته سلام امری سلام علیکم قوم منکرون تاسو ناشنا خلق یای فراغا پس لاړ الی خپل کورتا پټ لاړ فجا پس راوړو بعجل سمین سخه چاغ ملما داب ذکر کئ ملما په خوشي پتونو یادې المکرمین دا بنوای چې ملما راشي او بیا الله شي او اخیرا راغله یا پلان کې مردار راغله نه خنوم به یادې المکرمین نه دا مالي دیم ملما ته به استقبال کې هغه د توي السلام علیکم نتب ورته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته هغه د الله سني سنت ورته وزري کولو استقبال به څنګه کې خبره کې ګوري هغه سلامن جمله پهلیه ذکر کړه او ابراهيم عليه السلام ته سلامن جمله اسمیه ذکر کړه امري سلامن یا سلامن علیکم استقبال جات څه کنه اسمیه کې خو استمراری کا فراغ الهلی کې د ملما بل ادب معلوم شه دا ورته نه و چې روټۍ د خړلې کې دینه د خړلې هبه نه خړلې وای خړلې مې ته ټول ملمانه خود سینې بازي زړوري وای نه نه مې د خړلې چرته مې خړلې ده بازي زړور ملمای او بازي بيزري هغه نه خړلې وای خړلې مې ټول ورځ په بیانار ګرځي دی یوې ورځې قمقل پي نو فراغ الهلی پټ لاړ کورته فجا بعجل سمین راړسخه مزیدار سمین چاغ مضبوط دې کې دې خبر ته اشاره ده چې ملمه ته خشه راوړي دا نه چې کور کې خشه می کمزورې ملمه ته راوړي او خزان لپاره دي نه خشه به ملمه ته پیش کی دیم جلتای سره به راوړي سخه علم کو دسته کې پوخم شو فا استعمال کړ فجاء د تعقیب مال وصل د پاره دک فقربه الیهم نزدې کړه دیتا دې کې بره خبره تر باز خلک دسه وکي دسترخوان خور کی او بیا ملما ته وی راځي کنه دا صحیح طریقه نه ده صحیح طریقه څه ده چې ملما ته به مخله دسترخوان کو خور کی فقربه الیهم دا څخه نږدې کده ملمنو ته ډوډۍ نږدې کړه په مسله باندې پوښتای باز خلکو کې دا رواج دلته بناسي هغه ته په دسترخوان خور کې وای راځي الته به بوزي تاسو به پوښتې دا خطر کنه ده قال لا تاكلون دورته لا تاكلون ولتا سو خوراک نه کوي هغه خوراک نه کاو ملمه ته بنوي چې وخوره ځکه بعض ملمه چې وخوره ورته وای هغه نه خورم بس موړ شو
صحیح ده بس غلی به ورته ګوري غلی چې خو طبیعت ته برابره ده که نه ده برابر نو ده ورته غلی کتل هغوی خوراک نه کوه نو دی ورته وایي الا تاکلون ولې تاسو خوراک نه کوئ او جسم منهم خیفه پیدای که په زړه کې د دوی نه ویره ته پیدا کړه ځکه چا به چا خوراک نه خوړو نو ضرر اراده به و میلمه قالو دوی ورته ویل لا تخف مه ویرېږه وبشرو زیر ورکا بغلام علیم پالک پویا اسحاق علیہ السلام فاقبلت امراتو را مخامخ شو خزه دا پی سرتن پکړکای کې یا پی سرتن پچغه کې پسکت وجه مخیواه خزه چې کوم تعجب خبر اوري مخلصه پیړه ورکړه مخلصه پیړه ورکړه فسکت معنا پلتمت وجهها وقالت ویلی عجوز ناقیم زخو بوډه یم شانډا ځوانه کې مم بچی نه کېدل اوس بسنګ وش قالو دی ورته کذالک خبرم د قشاندا قال ربک ویلی دی ربستا انه هو الحکیم والله د حکمتونو والا د علیم پویا قال پما خطبکم صد حال ستاسو ایو المرسلون لګل شو ملمنو ته وسوي چې چیرته بځای د خیره چې زر وتل چیرته ځای خو دلته ایثار صحیح کړه قالو دی ورته ان ارسلنا من لګل شو الى قوم مجرمین قوم ته چې مجرمان دي قوم لوط نرسل علیهم چراولی کو په دوی باندې کانی من پین د خټه کودنی مسومتن نخدار شوی دین در ربک پنه ضرب استال المسرفین د پارا د اسراف کوونکو فخرجنا پس مونږ راويستو منغه څوکانه چوپی اپدی کې من المؤمنین د ایمان لرونکو نا پما وجدنا پیا مونږ پیدا نه کپدی کې غیر بیتن غیر د یو کور من المسلمین د مسلمانانو نا صرف یو کور پکې لوط علیہ السلام وترکنا مونږ پر خدا پیها پدی کې آیت النخا للذین کسان لرا یخافون چویریږي العذاب الالم د عذاب دردناک نه و پی موسی او په موسی علیہ السلام کې نخد قدرت وا ایزر سرناو چې کله مونږ ولېګ فرعون ته بسلطان مبین په دلیل واضح فتولى دمخو ګرځاو بیرکنی ما رکنی سره د لخر ددنا وقال وی رسائر جادوګر دی او مجنون یا لیونه فاخذنا پسونی و مونږ دی او جنود او لخر دد فنبذناو پیلیمی مونږه غر کړه غوی په دریاب کې و مولي مو د ملامت او وفي عادن پادیانو کې زرسلنا علیهم الريح العقیم چې کله مونږه ولېګ په دوی باندې باد شاند به برکت به خیر آباد ما تزرو من شی نبه پر خدا هیڅ شیات تاره چې آباد به پکې راغې الا جالتو مگر ګرځاو به کرمیم لک شی حالک هر څه به زری زری کول وپی سمودا په سمودیانو کې نخې د قدرت دي اس قیل لهم چې کله دوی ته ویل شو تمتعوا تعین وخت تیر کوي تر یو وخت پورې فاتوا غي مخالفت کو ان امر ربهم د حکم د رب د دینا اخذناه فخذتهم الصاعقه ونی ول دوی تندر و هم ينظرون دوی یو بل تکتل فمستطاعوا د دوی طاقت نو من قیام د ولاړ و ما كانوا نو دوی منتصرین چې ځان بدل وخت دي وقوم د نوح علیہ السلام من قبل مخکې د دوی نه انهم كانوا قوما یقینا دوی د قوم فاسقین چې خارج او د خدای د طاقت طاعتنا والسما بنینا اسمان مونږه جوړ کړی دی د اسمان بیا دین په خپل طاقت سره وینا مونږه لموسیون لقادرون قدرت لرونکیو ولرد ازمکا پرشنا بسطنا مونږه خور کړی دا پنی عمل مایدون سخو اوارون کیو ازمکه لران نحنو مخصوص بالمد حذف دی نحنو ومن کل شیء نو دار سیزنا خلقنا من پیدا کړی دي زوجین جوړا لعلکم دې لپاره تذکرون چې تاسو نصیحت واخلئ ففروا تختیل الله الله لرا ایمان بالله لرا انی ذلکم تاسو تامنو د دینا نذیر ویرون کې مبین خکارا ولا تجلوا مگر زوی مال الله سره اعلان اخر بل معبود انی لکم یقینا زیم تاسو تامنو د الله نه نذیر ویرون کې مبین خکارا کذالکم د قسان ماتل الذین نور اغلی کسان تامن قبلهم چې مخکې د ستاره قوم نو مر رسول پیغمبر
الا قالو مگر دوی بویل سائرون جادوگر دی او مجنون یا لیونه. هر پیغمبر ته به جادوگر یا لیونه ویل. اتواسو بی آیات دوی یو بل توصیت کوي پدې بل هم قوم طاغون بلکې دوی داسې قوم دی چې سرکش دي. فتول عنهم مخ وګرځوه د دوی نه. فما انت بملوم پس نه ته ملامتا. وذکر نصیحت ورکا فإن الذکر یقینا نصیحت تنفع المؤمنین ګټه رسوي مؤمنانو لرا. وما خلقت الجن ما ندی پیدا کړي پیریان والانس انسانان الا لیعبدون مگر دې د پاره چې عبادت کی زما. الا لیعبدون الا لیوحدونی. ما اریدو زنغوالم منهم د دینا من رزق سرزق وما اریدو زنغوالم ان یتیمون چې ما ته خوراک راک. ان الله یقینا الله هو الرزاق و رزق ورکون کې ده. ذل قوت المتین خاوند طاقت مضبوط ته. فإن للذین یقینا کسان لرا ظلمو چې ظلم کړي ذنوبن حسد ادا الله په عذاب کی مثل ذنوب اصحابهم پشان د حصے د مرګرو د دوی. فلا استاجلون دوی دی جلتی نه کوي ذنوب نصیب من عذاب الله. فویل للذین پس افسوس دی کسان لرا کفرو چې کفر کړي دي. می یومهم الذی د دوی دا غورزنا یوادون چې دوی ته وعده ورکول کیږي. سورۃ الطور مکی سورت. تلاوت اعتبار سره 250 نزول اعتبار سره شپږاویا. سورۃ سجدې نرسته نازل شوه. ربط د دې سورت مخکی سورت سره. مخکی سورت کې بیان د تخلیق د اسمانونو د ازمکو. دی صورت کې بیان د فنا د ایدا یوم تمور السماء مورا زمک او اسمان به ختم شي. دیم مخ کی صورت کې ابتدا او بقسم. دی صورت کې ابتدا د بالقسم. دریم مخ کی صورت کې بیان د وعید او فویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون. دی صورت کې تفصیل د وعید د ان عذاب ربک لواقع. موضوع د صورت المجازات یقینیت والشاهد علی ذلک رفع الطور وواقعۃ اصحاب الفیل. دعوت د صورت وقوع د عذاب. حاصل د صورت اثبات د قیامت په ادله او ثلاثه سره عقلی او نقلی او وحی دي. او بیان د مقاصد او اربع چې توحید رسالت صدق د کتاب او ایمان بالآخرت. بسم الله العظم ذی الملک والملکوت الرحمن الذي عم خلقه بالرحمود الرحیم الحی الذي لا يموت. والطور قسم دی په کوه تور په غر باندې هغه غر چې موسی علیہ السلام سره په الله خبرې کړي پاغي می دی قسم. په کتاب مستور او قسم دی په کتاب لیکل شوی قرآن دی. قرآن یادای ځکه دی لیکل شوی کړه. فی رقم منشور پا پانو خورو کې. والبیت المعمور قسم دی پا کور چې جوړ شوی دی آباد شوی دی د ملکو د عبادت د پاره. هغې ته بیت معمور وای. هغه څومره دی حدیث کې راغلی دي چې ملایکې نن د هغې عبادت وکړي. نن طواف دې وکړي تر قیامته پورې دوباره هغې ته موقع نه راځي. والسقف المرفوع قسم دی پاغ چت اوچت باندې چې اسمان دی. والبحر المسجور قسم دی پاغ دریاب المسجور المملو چې ډک دی. ان عذاب ربک دا جواب قسم دی. یقینا عذاب در رب تعالی واقع خامخا واقع کیدونکی دی. ما له نشتا دی لرا من دا په اس دو د پکون کې چې د په کی. یوم تمور السماء مورا پاغی ورځ باندې تمور السماء مورا تدور السماء مورا چوب چورلیږي اسمان مورا په سخت استراب او خوځېدو سره. تمور معنا تتحرکو. مورن معنا استرابا شدیدا. وتسیر الجبال روان بشي غرونه سیرا پروانه دو سره. فویلن پس افسوس ده یوم ازن پا دغی ورز للمکذبین اغی دروغ و نسبت کون کو لرا. اللذین حقا هم پی خودن یلابون چه پا باطل کے لوبے کئی. پی خودن مانا پی باطلن
یلعبون معنا غافلون چې غافل دي یوم داسې ورځ ده یداعون الی نار جهنم دعا چې په دیکو به ور وسلی شي اور د جهنم ته دعا په دیکو سره هذه النار التي دا غور ده کنتم بها تکذبون چې تاسو وای چې په دې بم تکذیب کاو افسحر هذا یا دا جادو ده ام انتم لا تبصرون او کتا سه اوس نوینای اسلوها داخل شه دیتا فصبروا او لا تصبروا که صبر کوي او که صبر نه کوي سواء علیکم برابر ده پتا سو انما تجزونا یقینا جزا در کول کی تاسو ته ما دا غوسو کنتم تعملون چې تاسو دنیا کې سکړی دي دا د جزا ده اوس بشارت ذکر کړي ان المتقین یقینا متقیان بفی جنات جنتن کی و نعیم و نعمتن کی فاکهین متلذذین خوند خستون کی وای بما پغو نعمتونو آتاهم ربهم چې ورکړي دي دوی طرف د دوی ووقاهم وبساتی دوی ربهم رب د دوی عذاب الجحیم دا عذاب د اورنا دوی تبوی الیسی کلو خری واشربوا اسکای دا مقوله ده یقال لهم کلو خری واشربوا اسکای هنیئا بما کنتم تعملون هنیئا فراخا مامون العقوبت انجام به خی په سبب دا چې تاسو کوم عملونه کړی متقین تکیاګان به لګولي اعلی سرور په تختونو مصفوفا صف صف به خودل شوی وزوجناهم پنکا باور کو مونږه دوی ته بحور حوری عین د غټو سترګو والا والذین کسانا منو چی مان راوړې وتبعتم ذریاتهم شات شوی دی د دوی پسې بچی د دوی په ایمان کې ای بچو ایمان راوړې بی ایمان په ایمان کې ور سره شات شوی الحقنا بهم ذریاتهم منګه په وست کو د دوی پسې بچی د دوی مؤمنان پلار په غټو درجو کې ده بچه مؤمن ده جنت کې ده خو په وړه درجه کې ده الله تعالی بسو کی دا بچی ته بغټه درجه ور کې دی بم وروچت کی دا سه بنه کوي چې پلار خکته راولي لاندې درجه ته نه دا بچي به ور پورته کوي ځکه د انعام ورځ د انعام وما لتراو من بن کمو دوی ته من عمل د دی په عمل کې من شهید شه کل امرین هر بندا بما پاس کسبا چکړی رهین گیر ده وامددناهم بپاکیاتن من بزیات کو دوی ته میوه ولحمن او غخی مما دا سنا یشتهون چې د دوی خوخی سغواړي یتنازعون فیها یو بل تب ور کوي پدې کې کاسن پیاله لا لغون بنشی فیها پدې کې ولا تاسیم او نه بګنای د شراب کاسای چې دل تخلق پیاله استعمال کی نو نشمی پکې او کنزل یو بل تکای لا لغون فیها معنا نشبای پکې نه ولا تاسیم ګنا بنه یعنی کنزل به یو بل نه ويطوف عليهم غرزي بپدی باندې غلمانن خادمان لهم د دوی کانهم لولون لکمل غلر مکنون پټ شوی واقبل بعضهم على بعض مخامخ بشي بعض د دوی د بعض نور سرایت تسالون یو بل بت پوسونه کوي جنتیان به یو بل سره غب شپ لګي ته پوسونه بکای قالو دی بوي انا كنا قبل یقینا منغو په مخ کې زمانہ کې دنیا کې فیالنا پکورونو زمونږه کې مشفقینا مونږ ویری دلو پزړونو کې د عذاب نا فمن الله علینا لا یسانو کپ مونږه وقانا مونږه بچکړو عذاب السموم د عذاب ګرمنا ګرم عذاب نه مونږه بچکړو انا كنا من قبل یقینا مونږه مخ کې د دینا ندعو چې الله مونږ را بالا ولا نعبد غیره د الله نه غیر د بل چا عبادت هم نکاو انه یقینا د الله والبر نیکی کون کې د رحیم مهربان دی فذکر پس نصیحت ورکا بالقران فمان تا پس نه ته بنعمت ربک پنعمت دربستا بکاین غیب دان نه ولا مجنون او لیوانه نه اغي به غیب دان دی یا لیوانه دی ام یقولون بلکی دوی وای شاعر دی
نتربصو منگا انتظار کو بھی پد ریب المنون د حوادثو د زمانے منون نم د مرگ دے زمانے تم وئی اصل کې قطع ته وئی مونږ به حوادث ګوري چې حادثه به راشي دنه به خدای مونږ اخلاص کی نبی علیہ السلام بیان قل ورته وبایا تربصوا تاسو انتظار کوئ فإني پس معكم تاسرا من المتربصين د انتظار کوونکو نه يم زه تاسو د عذاب انتظار کوم ام تامرو محلامهم بیاذا آیا امر کړه دوی ته عقلونو د دوی بیاذا په دې احلامهم عقولهم ام هم قوم طاغون بلکې دوی داسې قوم دی چې سرکش دي ام یقولون بلکې دوی وایي تقوله دا خبرې د ځان نه جوړې کړي بل لا یؤمنون بلکې دوی ایمان نه لري په قرآن فلیاتو راتک دیو کی بی حدیث په خبرې مثلی په شان د قرآن ان کانوا صادقین کچری رښتیا وایونکي ام خلقو من غیر شیء آیا دوی پیدا کړی شوي دي غیر د یو څیز نه رب نه بغیر په خپل دی پیدا شي ام هم الخالقون او کدوی په ام هم الخالقون لانفسهم او کدوی پیدا کون کی دی خپل ځانو لره په خپل بغیر د خالق نه پیدا شي او کنا خالق هم دوی ځان دی په خپل ځایونه پیدا کړي ام خلق السماوات یا دوی پیدا کړی د اسمانونه او الارض ازمکا بل لا یوقنون بلکې دوی یقین نه لري ام عندهم خزائن ربک آیا د دوی سره خزانه د رب دی په واک کې ام هم المسیطرون آیا دوی مسلط کون کی دي ام هم المسیطرون ام هم المسلطون الجبارون دوی زور ور دي ام لهم سلم آیا دی د پار زینشتا یستمعون پیچ وکیک دی پاغه کې خبرو د الله تا فالیا تیرا دیوڑی مستمعوم غگی خودن که د دوی بسلطان مبین په دلیل واضح ام لو البناتو آیا د الله د پارا البنات لوریانی دی ملائکی لکه دوی چوئی ولکم البنون استاسو زامن دی خین صاحب ام تسلوم اجرا آیا تغواری د دوی نه مزدوری فهم چې دوی من مغرمن د تاوان دا غینا مسقلون دراند دی ام عندهم الغیب آیا د دې سره د غیب علم شته چې محمد بعد د دوی نه مخکې مړ کیږي فهم یکتمون چې دوی فیصلې کوي چې موږ به انتظار کوو دده ام یریدون کیدا دوی اراده لري د تدبیر د نبی رسول الله خلاف فالذین پزا کسان کفرو چې کافران دي هم المکیدون دا خلق دي چې خ تدبیر جوړون کی دي ام لو ملاون آیا د دوی معبود شتا غیر د الله نه سبحان الله پاکی د الله لرا اما دا غسنا یشرکون چې د خدای سره شریکان جوړ کړی دي وان يروا کچره وګوري کسبن ټوټه من السماء د اسمان نه ساقطن پدا سے حال کې چراغ ورزیدلی یقولوا وای با صحابه نورز دا مرکوم را جمع شوی ورز درو ورزیدا فزرهم پریک د دوی حتی یلاقو تر دې چې مخامخ شي یومهم الذی د ورځې د دوی هغه سره فی یسعقون چې باغی کې به دوی هلاکیږي یسعقون معنا یهلکون و یموتون یوم دا چې ورځ دا لا یغنی چې د پر بن کیانوم د دینا کیدوم تدبیر د دوی شاهد شي ولا ينصرون او نه بد دوی مدد کیږي وان للذین ظلموا یقینا هغه کسانو د پاره چې ظلم کړي عذاب انشتا عذاب دون ذالک مخک د دی عذاب نه د دنیا د عذاب نه مخک د دنیا د عذاب نه بغیر بل عذاب مرتشتا ما سوا ده دون ذالک بغیر د دینه ذالک کی اشاره بدر عذاب ته چې بدر کې دوی ته عذاب ور یاد وو کلو قحط یادای چې مکه والا او تراغله ولکن اکثرهم لیکن اکثر د دوی لا علمون نه پويږي واصبر ځان کلک کاله حکم ربک فیصله در رب ستا فإنک بیایننا تقی سرت پنګرانای زمونږ کې بهسو نراکا وسب تسبیح بیان کا به حمد ربک پسنا در رب ستا حين تقوم چې کلم انزل پاسه ومن الليل او د شپې پس ایسه کې پتسبیح او تسبیح بیان کا د الله
و ادبار النجوم او دستور و شاتا یعنی سحر کی 2 رکعات منځ وکا معنا دا ده د سحر دا 2 سنت یادای سورۃ النجم مکی سورت ته تلاوت اعتبار سره 53 سورت نزول اعتبار سره 30 سورت سورۃ الاخلاص نرس نازل شوه ربط د دې سورت مخ کی سورت سره مخ کی سورت اختتام په توحید سره وشو فسبح بحمد ربک دی صورت کی رد دے پالہا باطلو افرائیتم اللات والعزا دویم مخ کی صورت کی اثبات د قیامت و ان عذاب ربک لواقع دی صورت کی بیان د دې خبرې دی چې قیامت نږدې دی ازفت الازفا دریم مخ کی صورت کی ذکر د نجوم و ادبار النجوم د دې صورت اول کې هم د نجوم ذکر ده والنجم اذا هوا حصل ربط بینهما دعوت صورت رد شفاعت قهریه موضوع د صورت ارشاد النبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام تخودل دی وحی الہی د الہی وحی خلاصه د صورت 2 حصے ده اول ایسا ابتدانا شپک دیر شپکی شاید پوری دیکھ بیان دا اثبات دا رسالت کئی اولا رد علیہ باطلو کئی ثانیان اور رد پا مشرکین و بالعباد الصالحین دویم ایسا دا ویشنا تر آخر پوری دیکھ پا علیہ باطلو رد چی ملیکی دیو نپی دا شفاعت قہری و تخویف اخروی پا قرب دا قیامت سرازی پا تلازی پا اللہ فرمائی بسم اللہ الذی خاص پا مدد دنم دا اللہ رحمان رحیم ز شروع کوم بسم اللہ الذی جعل النجم منورا ہادیا للسبیل الرحمن بالقرآن الرحیم علی المومنین برسولی چی رسول اور ترا لے گلے والنجم قسم دی پستوری زاہوا چکل غائب شی یا والنجم قسم دی پا نبی علیہ السلام ازا ہوا چکل وپات شی یا والنجم قسم دی پا نبی علیہ السلام ازا ہوا چکل دعوت خور شی ہوا مانا دعوت خور شی ما دل صاحبکم ندے بیلار مرگر استاسو وما غوا نناپوی دے وما غوا مانا وما جاہلا وما ينتقو دے خبری نکی عن الہوا دخپل خواہشاتنا ان هو الا وحی یوها نددا مگر وحی یوها چدت وحی کی علمه شدید القوا خودن کڑی دادتا دا سخت طاقت والا چی جبریل علیہ السلام دے زو مر را خاوند خکلی شکل دے فاستوا بیا برابر شوے دے وهو بالافق الاعلى دے په برا کنارو د اسمان کېو ثم دنا بیا را نږدې شو فتدلى خرا نږدې شو فکان قاب قوسین شو یو طرف د دولیندو قاب قوسین فکان قاب قوسین مته وګورئ لیندم لیدلې ده دې ته موږ کوخه وایو دلته ربړونه تاسو ته کوخه وایي څه ورته څه کاخه ها نو دا ګورئ یو سره دا دلته ربړ او دلته نو دا دوه خو لرې دي که نه نو پکانه شو قاب قوسین نږدې د دوو قوسونو نه دې ته هم قوس وایي دې ته هم دا خو بیا نږدې نه شي که نه نو داسې داسې فکان قابی قوسین داسې شه دا دوه دي که نه دوه داسې نږدې شي د دوو لیندو دا دوه قوسونه چې کوم دي که نه دا دوه سره نږدې شو نه داسې شو تاسو په دې پوه شئ که فکان قاب طرفی قوسین شو نږدې په شان د دوو طرفونو د دوو لیندو او ادنا یا د دین هم نږدې شو جبریل نبی علیہ السلام پاوها الاب دی وحی وکړه جبریل نبی علیہ السلام ته
چې بنده د الله دی هغه څه چې وایي ورته کړې وه ما کذب الفؤاد دروغ نه دی ویلي زړه د نبي علیه السلام ما په هغه څه کې را چې څه لیدلي دي اپتمارون وایه تاسو شک کوئ علی ما په هغه څه یرا چې دي لیدلي ولقد راو په تحقیق سره جبریل علیه السلام لیدلی او نزلة اخرى یو ځل بل هم لیدلی و نبی علیه السلام جبریل علیه السلام په خپل شکل کې د انسان په شکل کې براته نبی علیه السلام ته تپوسو که چې ځان راته وښیي 2 کرته نو ځان یې ورته وښوده 2 کرته صورت حقیقي کې او نور پیغمبران له په خپل صورت کې د نبی علیه السلام نه علاوه ځان نه دی ښودلی دا صرف د نبی علیه السلام خصوصیت ولقد راو په تحقیق سره لیدلی و ده لره نزلة اخرى مرة اخرى بل ځل عند سدرة المنتهى د سدرة المنتهى سره سدرة المنتهى جمهور وایي دا ونه ده په 9 اسمان کې جبریل علیه السلام د معراج په شپه د نبی علیه السلام سره سدرة المنتهى پورې ملګری و اخوا ورته نبی علیه السلام راځه راسره وایي نه زه نور نشم تلی نور زما طاقت نشته زما آخري منزل هم دقه بیا نبی علیه السلام ځان له لاړ ایندا جنت الماوا دا ایسرا جنت ماوا ده ایز یخشا سدرت ما یخشا پا وقت کې چې پټکړې وا دا سدرت المنتهى ما هغه کې پیاتو هغه فیوزاتو برکاتو یخشا چې پټکړې وا انوارات او تجلیات الهیو ما زاغل بصر او نوې کګې سترګې د نبی علیہ السلام وما طغى نوې مائل بل طرف تا لقد را پتخی سره لیدلی و من آیات رب الکبرى د نخو د قدرت د ربنا لوینا افرایتم اللات والعزی تاسو لات لیدلی دی عزی و منات الثالثه الاخرى منات بوتم لیدلی چې دریم دی رسته د بوتان تاسو لیدلی الکم الذکر و استاسو بنارینه بچی وله الانثى خدای ته ثابت وای زنانه چې ملائکی دي تلکای زن قسمتون دیزا دا خو تقسیم دے دیزا ډیر دنا انصافای دیزا جائرہ ان یا ندیدا بوتان الا اسماء مگر نمونا سمیتم چنی خیدیان تم تاسو اباکم پلاران استاسو مانزل الله بیا من سلطان نه نازل کړي الله تعالی په دې باندې څه دلیل ایتبیونا دی تابعداری نه کوي الا ظن مگر د ګمان وما دا ستا ولن پوسو چې د دې ځانونو خواهشي سا ولقد جاءهم پدقی سره راغله دیتا من ربهم د طرفه د رب د دینالو د هدایت عمل الانسان ما تمنا آیاشت انسان لرا سچ د س ارزو کوي انسان چې سغواړي هغه ورته ملاويږي داسې نه ده ولله الاخرت والله لردا رستي فیصله ولولا مخکی فیصله د دنیا او آخرت کې فیصله ټول د خدای په قبضه کې د انسان په طبيعت مطابق خو بنه کیږي وکم من ملک نو ډېر د ملائکو والا نه پسمانونو زمکو کې پسمانونو کې لا تغنی شفاعتهم د پبن کی سفارش د دوی شي الا من بعد ان یاذن الله مگر پس دا غینا چې الله ورته اجازه توکي لمن چاته شاو چې د الله اراده شي ويردا والله خوخه کی ان الذين قنا كسان لا يؤمنون بالاخره چې ایمان لري په آخرت لا يسمون الملائکه نومي ملائکه تسمیه الانثى په نوم د سنانه او سرا وای بنات الله دي ملائکی خو بنارینو په خزی باندې موصوف نه دي ذکورت او نوست دوی ورته لوریان وای نو انساش فکر وما لهم نستدیتا بی پدی باندې من علم من دلیل یتبعون دی تابعداری نه کوي الا ظن مگر د ګمان و ان الظن یقینا ګمان لا یغنی د پبن کی من الحق د حق ناشایت شه فارد مخ و ګرځوا من دا چانا تولا چې مخې ګرځولې ده د حق لا ان ذکرنا زمونږ د نصیحت نه ولم یرید ان غواړي الا الحیات الدنیا مگر ژوند د دنیا ذالک مبلغهم دا انتها د دیدا من العلم د پوهنا ان ربک یقینا رب سا عالم غخ پویږي بمن پاغچا دلان سبیلی چې بیلاری د حق لارنا او عالم الله خ پویږي بمن پاغچا تدا پسملاری ولله خاص الله لرا ما غسیزونه دی په سماوات چې اسمانونو کې دي و ما غسیزونه په لار د چزمکو کې دي
لیجزی الذین دې دپاره چې بدل ورکړي الله کسان تاساو چې بدکارونه کړي بما عملو په سبب دا چې دوی کوم عملونه کړي ویجزی الذین او جزا ورکړي کسان تحسنو چې نیکی کړي دا بالحسنا خیسته جنت بالحسنا بالمثوبة الحسنا چې جنت الذین داخل دې استنبون کبائر الاسم چې ځان ساتي د لوی ګناهونو نه ول فواحش د به حیا د کارونو نه الا لما مگر صغیره نه ځان نه ساتي دغه نه ځان ساتل ګران ان ربک یقینا ربستا واسع المغفرة پراخه د بخنه ده او عالم بكم هغه پوهه ده پتا سو ای ځان شا کوم نه لار دې چې کله تاسو پیدا کړی د ځمکې وای ځان ته په کې چې تاسو جنتون ماشومان وای پی بتون یمات کوم په خېټو د مېندو کې هیڅ نه پوهه د ماشومان وای او به اوس غټ سړی چې پوهیږي فلا تزکو انفسکم ځانونو صفای مکوي او عالم الله خپويږي بمن پاچا اتقا چې څوک د الله نه ویریږي بس درود شریف اللهم صل کما صلیت علی